خان چې دا هغه راغلی و هغه دو دپاره قابل برداشت ځکه نه و چې هغه د غریب ملګری ده هغه عام سړي ته پالیسۍ جوړوي د ملک چې دا آیا کوشش کوي چې د ملک ادارې چې دي دا عام سړي دپاره د غریب سړي دپاره د خیر ذریعه جوړه شي او د ترقۍ ذریعه جوړه شي او بل طرف لا هغه خلک چې د ملک نه بار دي یهودو نصارا چې هغو په دغو د ملک کې موجود خلکو باندې لاس و نو هغه هم نه غواړي چې داسې سړی ماته په دې غلامانه نظام کې غلامانه قوم کې راویچت شي چې موږ ته سترګو کې سترګې اچوي نو عزتمندو دغه شانې سړی هغو دپاره قابل برداشت نه ده چې څوک ملک او قوم د ترقۍ خبره کوي څوک د عزت خبره کوي څوک د اسلام د غلبې خبره کوي څوک کفارو له په سترګو کې سترګې اچوي ځکه چې هغو لګیا دي تا مسلمان ملکونه یو نه بل نه بل مطلب دا نمبر یې پرې راخیستې ده بانې یې ته لټوي عراق دا بانه جوړه کړه چې دې کې کیمیکل ویپن دي حمله یې پرې وکړه بالکل یې هوار کړ نه پکې کیمیکل ویپن نه پکې دا کیسې وې ښه بیا به کله دوه مسلمان ملکونه خپله کې وجنګولو عمران خان خو بل چانې سړی ده هغه پوره دنیا هم واوري د سعودیا ولا ایران ولا د بدي چا ختمه کړه عمران خان ختمه کړه وی دا وی چې بیوقوفو یو طرف لا روس او چین هم پکې استعمال کړ دغه ولا بدی ختمه کړه وی دا وی چې بیوقوفو خپل کې مجنګي اصلي در باندې خرڅي مزه در باندې اخلي نو قدرمندو لنډایم دا وګدایم دا چې دې ټایم کې د 8 فروری الیکشن چې دا ګوره عام الیکشن نه دا به د دې قوم او د ملک او د راتلونکي نسل د رڼا یا د تیارې ولا فیصله کوي دا الیکشن به دا فیصله کوي چې آیا چې د څرنګه 75 سال د ملک نه دوه ظالمانو د امریکای او د يهودو نصراو اډا جوړه کړې و دا به برقرار وي کدا به ختم شي او د ملک به لکه څرنګه د ما قائد نارانه دوالي د حقيقي ازادي ولا چې یو حقيقي ازادي او نوې سفر به قوم د ملک چې دا شروع کړي ان شاء الله موږ امید ده چې تاسو به د موسره ودارو د عمران خان د سپیانو سره به ودارو او د عمران خان سره به ودارو او که خیر وي دا ظالمانو جابرانو نه چې دا د غیرو په اشارو باندې شریک دی ملک نه دی غیرو ولا اډا جوړه کړې ده ان شاء الله د دوه د کېد نه به عمران خان که خیر وي موږ خلاصو